باغ نکلاو هغه باغ کې اراده دا و چې مونږ مونږ وکړو پدې کې یو سړی په قچر باندې سور راغی او مونږ ته وی چې کله تاسو دا غافل ذنب وایي یعنی دا آیات تاسو وایي نو ورسره اللهم اغفر لي وایي چې کله قابل التوب وایي نو وایي اقبل توبتي دا ورسره وایي چې کله شدید العقاب وایي نو لا تعاقبني وسره وایي اکل چې زید تول وایي نه تاسو وسره اللهم طل علی بخیر دا ورسره وایي مونږ حیران شو چې دا سړی څوک دی بس سړی دا وی او چرته غیب شو پوه نه شو چې دا څوک دی څوک نه دی خلق وی چې دا حضرت الیاس علیه السلام هغه الیاس علیه السلام چې هغه په ځمکه باندې ژوندې ورک شوی دی تفسیر ابن کثیر دا واقعا د مصعب ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دا نو الله جل شانه فرمایي ما یجادل فی آیات الله او پدې کې یو وظیفه هم ده حامیم لا ينصرون دا یو مختصره وظیفه ده حامیم لا ينصرون چې کله د باندې سختی رااله کنه د دشمن د طرف نه بس تسوایا حامیم لا ينصرون درې ځله وایا خدای به دغه سختۍ د دشمن نه بچ کړي خو شي به کنه دا پکې وظیفه شو نو فرمایي ما یجادل فی آیات الله جګړه کی پایاتون د الله تعالی کې الذین کفروا مگر کافران فلا یغرر کا تقلبهم فی البلاد دوکه دین کی تعالی را ګرځیل د دې په خارونو کې د کفارو په دې خارونو کې ګرځیدل دا پتا باندې ګران نشي په دې مدو کېږي چې دا د الله دوستان دي چې دا د الله دوستان دي دا شان مخکنی قومونه هم ډېر په تکبر ګرځېدلي دي او عاقبت یې سو هلاکت کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم تکذیب کړو مخکې د دینه قومونو او نور جماعتونو وهمت كل امه برسولهم او اراده کړو هر یو جماعت پر رسول خپل باندې د شي د هلاکت لیاخذوه چونی شي دغه پیغمبر خپل لرا لیاخذوه ويقتلوه او قتل کی هر یو امت بدا خواهش چې موږ د خپل پیغمبر څخه قتل وجادلوا بالباطل دوی جګړې کړې وي په باطل سره ليدحزوا به الحق چې محو کی په دې سره حق لرا مقصد پیداو چې موږ د حق مقابله وکړو شي به کنه ادحاست ویل شي ابطال تا پاخستهم ما ونی سل دغه قومونه پکې پکان عقاب سرنګ شو عذاب زما وکذالک حقت کلمت ربک دارنګ ثابت شوی دا کلمه دربستا کلمه د عذاب ثابت شوی دا علی الذین کفروا فکافرون انهم اصحاب النار بشک دی اخاوندان د جهنم دي الذين يحملون العرش دغه کفار مذمت ذکر شو دا د مؤمنینو صفت الذين کسان يحملون العرش چې اوچتي عرش لرا چې هغه فرشته د عرش دي فرشته د عرش وسودي څلور دي د قیامت په ورځ بیا فرشته د عرش توي اتي او څلور دي د قیامت چې کله شروع شي بیا و فرشته د عرش سي اتش بیا و عرش دا تو فرشتو په تحویل کی یسبحون بحمد ربهم فرشتي د عرش دي تسبیح کوي په حمد درخ بل سره و یؤمنون به ایمان لري په الله او استغفرون للذین آمنوا
او دی استغفار غواړي د پاره د مؤمنانو ها فرشتي د عرش ته چا د پاره استغفار غواړي د مؤمنانو ربنا او دا دعا کوي ربنا وسعت كل شيء رحمتا اے رب زما ها اے رب زمونږه ته پراخه هر شتا پر رحمت پر سرا وعلما او علم خپل سرا ستا علم محیط ته فاغفر للذین تابوا الله بخششو کې توبه والو تا واتبعوا سبیلک چې اتباع کړي د الله رستا وقهم بچ کې دي مؤمنان ولرا عذاب الجحیم ربنا اے رب زمونږه وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم الله دې داخل کې هغه جنتونو ته چتای وعده کړی دا ومن صلح من آبائهم او اے الله داخل کې جنت ته من هغه څوک صلح چې هغه درست وي چې هغه نیکان من آبائهم د پلرونو د دینه او ازواجهم د بیبیانو د دینه او ذریاتهم د اولادونو د دینه خدای د دې نیکانو هغه پلرونو بخشش کې هغه خزم بخشش کې هغه اولادونه بخشش کی انک انت العزیز الحکیم سعید ابن جبیر رحمت الله علیه فرمایي دا حدیث نقل کړی دی چې کله مؤمن جنت ته لاړ شي نه دی با د پلار تپوسو کې چې پلار زما چرته دی د مور تپوس وو کې چې چرته دی او د خپل ورونو بایګانو تپوس وو فرشتي به ورته وي چې هغه خو شتا غونډه کې عمل نه دی کړی چې هغه استاد مقام ته راورسي خیال کرا دا جنتی به وي دا اوچت جنت والا لکه جنت الفردوس والا چې خدایا ما خدا عمل یوازې د ځان د پاره نه دی کړی دا خو ما د خپل والدینو د پاره او د خپل ورونو خپلوانو د پاره بیبیانو د پاره الله دې زما سره په جنت الفردوس کې داخل کړي الله تعالی به حکم وکي چې دوی وسره شامل کړي دا ذریاتم د سره سکه شامل کړي دا حدیث تفسیر ابن کثیر نقل کړي وقهم السیئات بچ کی دی لرا د گناهونو نه او من تک سیئات او چته بچ کی د گناهونو نه یوم ایدن پتا اورز فقد رحمتا پد باندې تا رحم کو وذالک هو الفوز العظیم دا لوی کامیابی ده دا مذمت ته مشرکین او الله ذکر وس قباحت نه دا محمد صفات مؤمنین او الله ذکر کو ادا وست مشرکین او مذمت ذکر کړي ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم کم کسان چې کافران دي دي تبا आवाज کیږي غصه الله تعالی ډیر لوی ده د غصه تاسو نه انفسکم پدانو خپل باندې تاسو چې اوس خپل ځان ته قار شوی یې دا الله غصه پتا سو باندې زیاته ده ولی اس باغ وخت تدعانا الى الايمان چې تاسو ته دعوت ترکې د ایمان ته یا د دې وجنه چې تاسو ته دعوت ته ایمان درکې ده فتکفرون تاسو به کفر کولو قالوا ربنا وای بدا مشرکان اے رب زمونږه امتنا سنتین تام تمر را کړې دې دوځلې زمونږه مړه کړی خیال کرا لکه یو مرګ هغه اولو یو دا دویم اول مرګ چې مونږ لا ایسنو چې مونږ ایسنو یو د مونږ دغه مرګ یو دا چې کله د دنیا نه رخصت شو دغه مرګ واحیتنا سنتین امون لدی ژوند را کړی دی دوځلې یو دلې د دنیا ژوند یو دلې وسانه ژوند چې د مرګ نه دی ورستو بیا را ژوند کړو فاعترفنا بذنوبنا مونږ اقرار کړی دی په ګناهونو خپل باندې الله مونږه منو چې مونږ جرم کړی دی مونږ ته معافي وکي او د دې جهنم نمسکه خلاص فهل الى خروج من سبيل آیا اشتله د وتو د پار سلار چې مونږ د جهنم نه اوځو ذالکم بانه الله بو تو فرمایي چې نه تاسو له چته د جهنم نه وتل شته خیال کرا ولی تاسو عادت داسو چې کله به دعوت تاسو ته د توحید درکړل شو تو فورن به تاسو سوي لا نسلم تاسو به د لا نسلم په ډیرې باندې تاسو ولاړ وای
پوه شئ پې که د لاسو نسلم د ډېری نه تاسو نه راکوزېدلی ذالکم بأنه بشکا اذا دعی الله وحده کله چې آواز به وشو یو الله طرف ته کفرتم تاسو به انکار وکړو وان یشرک به کشر شرک پکې د په الله باندې تؤمنو تاسو به ایمان راوړلو په سبب ایمان راوړلو دغه شرک باندې فالحكم لله العلي الكبير فیصله د الله د پاره دي چې هغه ډېر لوی دی هو الذي يريكم آياته الله غذات دا اوس ادله ده توحید هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب نصيحت نه قبل مگر هغه څو چې الله ته رجوع کوي فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون دیو الله اطاعت کوي اگر کو کفار بدګن رفیع الدرجات دا هو الذي لمبه دلیل د توحید دی رفیع الدرجات دویم دلیل دی ذل عرش دغه الله خاوند عرش دریم دلیل یلقي الروح الله غرزي روح لرا من امره د په امر خپل سره علی من یشاء پاغه چا چیرا دو کی روح نه مراد څه دی واحد وحی الله تعالی چاته ورځي چې څوک د الله خوښ شي چې هغه انبیاء علیهم السلام د څه لپاره وحی را ورځي لينذر یوم الطلاق چې خلق ویری دا ورځ د ملاقات نه د ورځ د ملاقات نه چاغه د آخرت ملاقات یوم دا ورځ د هم بارزون چې ټول مخلوق په میداني ټول مخلوق په میدان ته راشي لا يخفى پټ بني على الله منهم شهدا په الله باندې د دین څه شي نه بدا مؤمن د الله نه پناوي نه بدا مجرم لمن الملك اليوم आवाज وشي د چا د حکومت پنن ورځ نن د چا حکومت په خپل بد برنه आवाज وشي لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وانذرهم يوم الآزفة وی روا دی مشرکانو لره ای حبیبا دا غورز نه چاغراتون کې دا الازفا معنا القریبا هغه ورځ چې هغه ډیره نږدې ده ادب ستته ویل شي قرب ده ازفت الازفها ليس لها من دون الله کاشفها افمن هذا الحديث تعجبون خیال کړه نه ادب قرب ته ویل شي ازل قلوب هغه وخت کې چې زړونه د خلقو بول لدل حناجر دا به مرو ته ورسیږي په دغه ورځ به زړونه داسي چې مرو ته به ورسیږي کاظمینا چې سکون کې د غصې خپلې بای دا زړه به د ډېر هیبت توجه نه د مشرکانو سره رسېدلی حنجرې ته به رسېدلی حنجره څه ته وایي دې ګورګوټ ته وایي د مرۍ دا هډوکی نه دی دې ته حنجره ویلی شي او کاظمین دی بخورون کی د غصې خپلوي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ما للظالمین من حمیم نشته دی لپاره د ظالمانو من حمیم څوک دوستو د ظالم لپاره به دوست نه د مؤمنانو دوستان به خو د ظالمانو به نه ولا شفیع یطوا او نه داسې چپاره شي چې د دې اطاعت وشي یعلم خائنة الاعین دا پنځم دلیل د وحدانیت تعالی دی الله عالم دی هغه خیانتګر او د سترګو باندې هغه خیانتګر سترګه الله خپې دی چې دا د سترګې په دې ګوټ کې وته ګوري له خایسته وته پوه شي پکا چې ما چته څوک را باندې پوه نه شي او ز خپل کار وکم پوه شي پکا الله ته دا خیانتګر سترګه خه معلومه ده وما تخفي الصدور الله تعالی علم دې دا غرادونو چې په شنو کې دي والله يقضي بالحق دا شپږم دلیل د وحدانیت الله غدت چې فیصله د حق بکای والذین يدعون من دونه هغه معبودان چې دی عبادت کوي ما سوا د الله نه لا يخلون بشي دی فیصله نشي کولای د هیڅ شي ان الله هو السميع البصير الله سميع او بصير دی دا صفات څه دي دا صفات د وحدت دي سمع او بصور دا صرف د الله چې کوم د الله مخصوص صفات دي
پدې کې دا الله سره څوک شریک نشته دا مراد شو په بریلیانو باندې ښا ان الله هو د میری حصر دی چې په ما بین د سو د مبتدا او د خبر کې راشي دا دغه قانون دی د سو د علم معانی او شی پکا اولم یسیرو ایدی نګوري په لازم پزماکه کې فینظرو چې وګوري وی د عرش قطر چې دی کنه د عرش دا مخکې تیر شو کنه چې رفیع الدرجات الله لوی درجات واله دی وی د عرش قطر چې دی نو دا 50,000 میله دی د عرش دومره اوچت پوه شوې کنه ځکه بل ځای کې چې راځي چې تعرج الملائکة والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه اولم یسیرو فی الارض آیا نگرځي دا کافران پزمکه کې فینظرو چې وګوري کیف کان عاقبت الذین سرنګ ش انجام دا قومونو کانو من قبلهم چې مخکې تللی دي د دنیا نه چې کم تللی دي کانو ودغه قومنا هم اشد منهم سخت دي قریشنا قوتن په اعتبار د قوت سره او آثارن او په اعتبار د نشانات سره هغه چې کم پهلوانی ظاهره کړی دا دومره پهلوانی په قریشو کې نه و فاخذهم الله بذنوبهم ونسل الله دغه قومنا په سبب د جرائم وما كان لهم من الله من واق نو د دې لپاره د الله د طرف نه څوک بچ کوونکی ذالک بانهم دا په سبب دی بیانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات دې ته رسولان راتلو واضح معجزې فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا تصلی د پاره د نبی علیہ السلام بیا د موسی علیہ السلام دا ذکر فرمایي او دا چې د موسی علیہ السلام د قوم چې هغه څومره پهلوان قوم واغی الله تعالی نشته نابود کړ ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب جواب سور کو بلا ساحر دروغجن دی فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه هر کله چې پیغمبر معجزه راوړله دا الله د طرف نه دی ته وی قتل کړي دا ځامن ولا قتل کړي د دې مؤمنانو چې دا بنی اسرائیل دي د دې ځامن قتل کړي پوه شئ به کنه نه د ټولو ځامنو قتلول د ما چې کوم ماشومان به پیدا کېدل هغه به قتلول واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال نو دا مکر د کافرانو مگر په خطای کې د دې دا مکر ډیر خطا مکر ضلال په معنا د غلطۍ د خطای سره هم راځي په معنا د عشق سره هم راځي وقال فرعون ذروني اقتل موسى فرعون وی د خپل وزیرانو د خپل غټانو ته وی ما ته اجازه توګه چې د موسی علی السلام قتل کم ښا وليدعو رب دې आवाज وکي خپل رب ته د رب دې زمانہ بچ کی اني اخاف ان يبدل دينكم زيرګم چې دې په بدل کې دین استاسو او ان يظهر في الارض الفساد یا پس مکه کې په فساد ښکارا کی یره دتن مان خطر راځي ښا دې په پزمکه کې څه چلو کی فساد بخکاره دې ماته چې کوم دې مفسد ښکاری دا شدګرد را تخکاری دا आवाज اول आवाज دا شدګرد आवाज اول چا کړو فرعون دویم بیا د فرعون زامنو چې امریکایان دي دریم بیا د فرعون وسو چې هغه پاکستانیان دي کوم شي پکې دا आवाज د دهشتګرد د اغه ځای نه را روان دي کوم شي الله تورو ته پورې ګوره دا کلمه د کفر لا ختم نه دا وسم چې دی نواز شریف هم دا وای دا دهشتګرد ختمول غواړي ټول شي او وقال رجل ويل يسري
وقال موسی او موسی علیہ السلام انی عشت بربی ز پناه غواړم پر خپل سره وربکما پر تاسو سره من کل متکبر د هر متکبر نه خدای ما د هر متکبر نه اوساتي کاغه فرعون دی کاغه امریکا دا او کاغه پاکستانیان افسران دي چې دا غوي په کلمه باندې کلمه و د ټولو نه موسی علیہ السلام سو غوښتو پناه وغوښتل پوه شئ امون کنه غواړو د یې نه غواړو مونږ کدا خبيسان خبر شو خو بیا مونږ تم دهشتګرد وای پوه شئ وقال رجل مؤمن او ویل هغه سړی چې هغه مؤمنو دغه زمانه مؤمن انسان هغه څوک بعض وی چې دا د فرعون د تر زوی وو چې نوم دغه حبیب بعض وی دا حزقیل خیال کراله دا حزقیل خیال کراله اگر هغه میدان ته خپل ایمان ظاهر کړ دغه وخت پورې ایمان څو د ایمان پټ پوه شئ وی درې کسان دا صدیقین تیر شوي دي درې کسان څه تیر شوي دي صدیقین یو دغه حزقیل علیه السلام او بل دغه حبیب النجار څوک حبیب النجار د انطاکیه او بل ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مکه معظمه دا درې سړي دا صدیقین تیر شوي دي د مصر حزقیل او د انطاکیه حبیب النجار او د مکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل هغه سړي مؤمن د آل فرعون نه چې دغه سړی سو فرعونی و یکتم ایمان او چې پټاو ایمان خپل لرا ایمان دغه وخت پورې په موسی علیہ السلام ایمان راوړل خو چاته حال نه وي اخر دې چې دې ځان اخکارا کخه وی اتقتلون رجلا آیات وجنی هغه سړی ان یقول ربی الله وجنی داسې سړی چې هغه وایي چې رب زما الله دې و د فرعون پارلیمنت په شپه کنه الله تاسو ناروا خبره کوي چې دا سړی وجل غواړي وقد جاءكم حالان کې درات لکړي تاسو ته بالبينات من ربكم وإن کو کاذبا کده دروغ دي فعليه كذب فزمانه دروغ دي کده دروغ دي سزا بول خدای ورکړي وإن کو صادقا کده رښتینی یوسفکم وبرسیږي تاسو ته بعض الذي بعض اغا عذاب يعدكم چې دی وعده کوي تاسو سره ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب الله رحمایي نه کوي د مسرف انسان یا قوم زما دور زبردست واعظ کړي دي کنه دروغ رکو دا د واعظ چا دا د حضرت حزقیل علیه السلام واشه زورور واعظ کړي دي ښا چاته کړي دي فرعون ته د فرعون ملګرو ته یا قوم زما لکم الملک اليوم ظاهرین تاسو لره باز شهیدن ظاهرین فلازه چې تاسو غالب یې پزماکه کې نن خټیک ته تاسو سره ستوره دا توپ دې ټینک دې پمان ينصرنا څوک به زمونږه حفاظت وکړي ممبا چې الله دا عذاب د الله تعالی نه انجانا کراشي مونتا قال فرعون اویل فرعون ما اریکم نخما تاسو ته الا ما ارى مگر هغه خبر چې زینما اے زه تاسو هم درد ما و د خدای بندانو هغه خپل نسبی ته و پوښی وکړه وما اهديكم نخما تاسو ته الا سبيل الرشاد مگر لا ته هدایت زغو هادي اعظم ما پوښ قائد اعظم تاسو د پاره پوښ تاسو ولې زما خبره نه منه وقال الذي اولا غسلي امن چې ایمان راوړې یا قوم اے قوم زما اني اخاف عليكم زيريكم پتا سبحانه مثل يوم الاحزاب د مثال دا غورځي چې هغه د قومونو ورځوا تاسو نه ګوره مخکې قومونه تیر شوي دي په عذاب گرفتار شوي دي مثل دا به قوم فرعون چې په مثل د حال د قوم د فرعون د قوم د نوح علیه السلام او د عادیانو د سمودیانو والذین من بعدهم هغه چې الذین ورستو دي هغه ورستنی قومونه هم تیر شوي دي د عادیانو سمودیانو خیال کراله کنه چې ورستنی قومونه څوک هغه د ابراهیم علیه السلام قوم
هغه د هغه د حضرت چې کوم دی دا د یوسف علیه السلام قوم وغیرہ وغیرہ ډېر قومونه هلاک شوي او د لوط علیه السلام قوم وما الله يريد ظلما للعباد یا قوم ای زما قوم انی اخاف علیکم یوم التناد زیریګم پتا سو باندې دا ورځ د سند اوازونو نه دا خو د دنیا عذاب دی د آخرت عذاب نه پتا سو یریګم چې خلق بچي وخی تنادی څه ته وای چغه یوم پا ورځ باندې تولون چې تاسو واپس شئ مدبرین شاکون کی د میدان نه بتیخت وخای په شابانه په منډه وهای مالکم من الله من عاصم نبی استاذ ظفر د الله طرف نه څوک بچ کوونکې ومن یذلل الله فما له من سبیل من هاد د دنیا د خلقو لګونته کې سات ته هغه بیا چې کوم نه همیشه عذاب ولقد جاءكم بشکر اغله او تاسو ته یوسف علی السلام من قبل د دین مخ کې بالبينات بخکار معجزو سره لری مزه تاسو په دې ملک کې په دې مصر کې یوسف علی السلام راغله او هغه وعظ تبلیغ کړو داغه انجام هم څه شو عذاب شو په خپل قوم باندې فما زلتم همیشه وي تاسو په شک مما جاءكم په شک داغه دین نه چراغله تاسو ته حتی اذا هلکا کله چې دې هلاک شو یوسف علیه السلام هم د دنیا لاله شو سره د خپل قوم قلتم لتاسوي لن يبعث الله چرین را دیږي الله تعالی می بعد رسول ذن رسول بل رسول تاسو دا خیالو چې بس د رسالت سلسله شولا ختم شولا په یوسف علیه السلام چرته ختم شولا دا د موسی علیه السلام الله راولي كذلك يذل الله دارنګ بلا رکی الله تعالی من هو مسرفون غتو جگہ اسراف کوون کې وی مرتاب او شک منوي په حق کې څه کوي په حق کې شک کوي الذين شکمن اغا خلق دی یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان جګړې کوي د الله د آیاتونو په مقابله کې بے دلیلا دا څه دلیل نشته دی اتاهم چې دی تراغلي کبر مقتن عند الله ډېر غټه په اعتبار د غوسه سره پنځ د الله تعالی باندې دا انکار دا ډېر د الله سره د غوسه خبره ده دا انکار تاسو چې دا کبیر دی په اعتبار د غوسه سره پنځ د الله باندې او پنځ د ایمان والو باندې کذالک یتبع الله تعالی مهر لګي الله تعالی دا انکار شری دا د الله یو مهر دی على كل قلب متکبر پزړه د هر متکبر باندې چې هغه فرعون دی د ملګری دی جبار چې هغه سرکش دی وقال فرعون ویل کو ډېر خبره مکه وی دی مولانا ظفر علی دماغ دغه کړل ورشه دې چې کم خدای ته پاره د आवाज کوي د دې سره دغه خدای سره دې اوسو خبرې کوم وو شه مال څه جوړ کړي مناره را له جوړه کوي چې باغې و سره زه بات وکم وقال فرعون یا حامان ابن لي صرحا اے حامانا جوړه کزما د پاره یو بنگلا لعلی ابلغ الاسباب شاید چې دا ورسېګما هغه اسباب تا کا هغه رسوتا اسباب السماوات چې کمره سید اسمانونو دي فاطلع الى اله موسی سربوچت کما د اله د موسی علی السلام د بو تصور اوچت کما خبره بو سره وکړه ویني لا ظنه کاذبا زما ګمان دې په باندې د درو دا زبردست حربه استعمال کړه خو شي به کنه چاول خو سوچته نه چې بل خدای او هغه د کائنات جوړ کړي او کین زو سره خبره کوم وکذالک همدار هغه یو ماستر وکنه ماستر هغه بو دا ټوپۍ راواغه سره داسې بره به گزاره کړه نه ماشومان ته به وي چې که خدای یې نو دا ټوپۍ د راټینګ کی کنه دا ټوپۍ په هوا کې څه کی راټینګ کی پوه شئ ادا سه حضرت علی کرم الله وجهه په مخ کې یو سړی د خپل چاته کړلا وی که خدای موجود ان زما د خپل د سکی دا د راخکته دا د راخکته ویالته کې څوک وو هغه ته جواب ورکړ پوه نه تو علی کرم الله وجهه ته جواب ورکړ وی دا بل مو چاته کدا خپل تاو چاته کړي کنه نه دا بل مو چاته اوس کبل او چاته بیا خو دې ټوکرې جوړي او شي به کنه نه خاموش کو
عقلي جوابونه پکوي دي شاته د مرتدین وتا پوه شو به کنه كذلك زين لفرعون دارنګ خسته شوی دی فرعون ته سوء عمله اغبد عمل د وسد عن السبيل ا دې واپس شو د لارې حقنا او ما کید فرعون الا في تباب نه د مکر د فرعون مگر په هلاکت کې وقال الذي تقرير لا ختم نه لخوا دا بل رکوع په کوم راځي وقال الذي هو لا غسلي امن چې ایمان راوړ یا قوم اتبعون اي قوم زما ومني فرعون ما منای دا څه خبيث ته پوه شي به کنه زما خبرو منه ولې زید تر ځای نیم څه پوه شي به کنه هم خو یو نسب ده ګټه په سماتيږي کوئی په ګټه ماتيږي پوه شي به کنه اهدکم ذب وخیمه تاسو ته سبیل الرشاد لار د هدایت د سره نه د خلق تسوي د ورته هم کنه اهدکم سبیل الرشاد یا قوم اے قوم زما انما هذه الحیات الدنیا بشکدا ژوند د دنیا چې متاع د ګورو سامان دی د ګورو وان الاخرته هي دار القرار وطن د اخرت چې هغه دار د قرار دی د همیشوالي من عمل سیئه فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن چا عملکو په حالت ایمان اولئک يدخلون الجنه يرزقون فيها بغیر حساب یا قوم زما مالی سشوی دی مالرا ادعوکم الى النجات چې بلم تاسو نجات طرف تا دغه تاسو ته د خلاصي لار خیمه وتدعونني تاسو مال دعوت را کوي الى النار طرف د جهنم تدعونني تاسو مال دعوت را کوي ل اکفر بالله چې د کفر کوم په الله باندې او شرک به او شرک وکم ما داغه چیزونو لیس به لی به علم شنشت مال رب باندې علم وانا ادعوكم ما دعوت تركم تاسو ته الى العزيز الغفار اغه الله طرف ته چې غالب او بخشش کون کې لا جرم خامخا انما بشکا تدعونني اليه انما بشکا اغه شی چې تاسو بلې مال را الیه هغه طرف ته چې هغه څه معبود د کفارو دی لیس له دعوت فی الدنیا نشته داغه د پر دعوت په دنیا کې نه په دنیا کې داغه سره آسمانی دلیل شته دی ولا فی الاخرته او نه په آخرت کې وان مردنا الی الله بشک واپس زمونږ ټولو الله تدا وان المسرفین بشک مشرکین چې دي هم اصحاب النار دا خوندان د جهنم فتذكرون نظر چې تاسو با یاد کړئ ما اقول لكم خبرې چې تاسو ته کوم ګورئ خو سوچ به وکړئ دماغ په دې خبرو به بیا تاسو سه تاسو به بیا په دې باندې به کوم نه تاسو په دې باندې به تاسو بیا پوه شئ او فبد امري الى الله عز فارما فیصله فلا الله ته ان الله بصير بالعباد دا ټول تقریر د دې پورې د چاو د حضرت حزقیل علیه السلام فوقاه الله بچک الله تعالی دغه حزقیل لرا سیئات امام کرو دغه بدو انجامونو نه دغه خبرو مکرو چې دی مکر کړو الله دې بچکو دغه د بد انجام نه وحاق بعال فرعون ثابت شو په آل د فرعون باندې سوء العذاب ناکار عذاب حاق په معنا ده په معنا چې کوم دی نو ولا يحيق المكر السيء الا بعلي حوق چې کوم دی هغه نزول ته ویل شي النار يعرضون عليها داور چې يعرضون عليها دا په پیشکیږي په جهنم یانو باندې دا په پیشکیږي په کفارو باندې غدو او ماشیا په وخت د سارو د بیګا کې علیها کې زمير چاته راځي دي دغه آل فرعون خاندان د فرعون د دې آیت کریمه نه ثابت شو عذاب قبر ثابت شو چې ور دوی ته پیش کیږي سارو بیګا او د دین اورستو په قیامت کې هغه خو بیا اشد عذاب و یوم تقوم الساعه کله چې قیامت قائم شي ادخلوا بیا به حکم شي داخل کې تاسو آل فرعون لره اشد العذاب بدترین عذاب دا د دنیا عذاب د چې سارو بیګا دي تاسو
اور وته مخامخ کیږي د اور لمبي وته راځي دینه معلومه شل القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. د دې آیت کریمه نه مفسرین حضرات ثابتې عذاب قبر ثابتې. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ دا مخکې مباحثه د ژوندو د یو بل سره وشوله. ژوندي څوک یو حزقیل او بل فرعون. دغه مباحثه د ژوندو وه او دا مباحثه چې کوم دی د څه دی مباحثه د کفارو ده د مړو سره. مباحثه د کفارو د مړو سره هغه مباحثه د ژوندو و د ژوندو سره. وَإِذَا تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ کله چې دی بد حجت بازی کوي په اور د جهنم کې څوک دا غټان او دا کچا. فیقول الضعفاء وای بدا غریبانان للذین استكبروا هغه کسانو ته چې متکبران دي انا كنا لكم تبعا مونږ تاسو تابعو. خیال کراله کنه اے فرعون او اے د فرعون ملګرو مونږ تاسو تابعو. فهل انتم مغنون عنا آیا تاسو بچکون کې مونږ لرا نصیب من النار دی او حصے د جهنم. قال الذين استكبروا وای بدغه متکبران دا گمراه بادشاہان دی بسوي انا كل فيها مونږ ټول په دې عذاب کیو. ان الله قد حكم بين العباد الله فیصله کړی دا پمیند ټول بندگانو. وقال الذين في النار وای باغ کسان چې په اور د جهنم کې وي له خزانه جهنم خازنین د جهنم ته. دغه لمبي مباحثه د چا سره ده د خپل مشرانو سره. دا به د جهنم د واقدارانو سره مباحثه کوي. ادعوا ربکم سوال وکړئ د رب خپلنا یخفف عنا چې اسانه کړي مونږ ته یوما من العذاب یو ورځ د عذاب. یره یو سوال مونږه کوو دغه واقدارانو د جهنم ته علیها 19 چې هغه 19 فرشتي پوه شئ بکر چې مونږ باندې د یو ورځې ټوټي مونږ ته میلاو شي په هفته کې یا په میاشت کې مونږ ته د یو ورځې ټوټي میلاو شي. قالوا وای بدغه خازنین اولم تکو تاتیکم آیا نو راغلی تاسو ته رسولکم بالبینات رسولان په واضح معجزو سره. قالوا بلا دی ولینه دی راغلی. قالوا فادعوا دی بوای فادعوا بس نور خو دعاګانې کوي باس چې تاسو ته معجزې راغلي دي او سره دغه تاسو نه دي منلي اوس خو دعاګانې کوي او د الله نه غواړئ. وما دعاء الكافرين نه به دعا د کافرانو الا فی ضلال مگر په ورکېدو کې. د دې دعا به نه قبلي دعا د کافرانو اب نه قبلي. خیال کړه دنیا کې خو قبليږي د کافر دعا دنیا کې قبليږي لکه دغه دعا قبول شوه د چا د ابلیس. خیال کړه چې مالا دوره ژوند راکړي چې د پکې کم ځای ته پاتې شم هغه چې کم دی نو د قیامت شپېلې ته پاتې شم. نه دغه شانتي د دنیا دعاګانې قبليږي خو هلته به بیا نه قبليږي. انا لننصر رسلنا بشک موږ مدد کوو د رسولانو خپلو سره. الله فرمایي چې دا زبا چې کوم نه په ورځ د قیامت او په دنیا کې د دوړو وعده کوي الله تعالی. د دنیا کې خپل رسولانو ته غلبه ورکوم او په آخرت کې خپل رسولانو ته غلبه ورکوم. مونږ مدد کوو د رسولانو خپل سره د ایمان والو سره په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې. دلته رسولان سیدا منصورین و یوم یقوم الاشهاد پاغ ورځ باندې قائم بشي گواهان. د قیامت په ورځ به زدوی غلبه ورکوم. یوم دا غورز دا لا ينفع الظالمین چنا په بنر سي ظالمانو ته معذرتهم توبه ددی الته بیا توبه نه قبلي. ولهم اللعنه د دې کفارو د پر لعنت ته ولهم سوء الدار د دې لپاره ناکار وطن دی ناکار وطن.
د دې آیت کریمه نه دا معلومه شوله چې دنیا کې الله تعالی مؤمنانو تصور کوي غلبه ور کوي خیال کراله ها وای چې کوم کسانو په دنیا کې پیغمبران قتل کړي دي هغه له په دنیا کې هم سزا ور کړی شوی ده ها لکه یحیی علیه السلام کفار او قتل کړ زکریا علیه السلام قتل کړ خیال کراله ها او دغه شعیع علیه السلام هغه قتل کړ دغه په قاتلانو باندې خدای پاک چې کم دینو په دنیا کې عذاب راوست دشمنان په مسلط کړ ها نمرود ولګید په ابراهیم علیه السلام سزا وخېجه ولا ها هغه نمرود الله تعالی په ادا نمرود قوم د ماشو په عذاب هلاک پوښې وکړه او دغه موسی د زکریا علیه السلام او د یحیی علیه السلام په قاتلانو باندې خدای پاک رومیان مسلط کړل رومیان او دا غینه اغیله صدا ورکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام قاتلان ها تقریبا الله تعالی ها د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګری مسلط کړل او دغه په بدر کې او په احد کې سکړل نېست و نابود کړ خیال کراله او هم دغه غلبه وا چې الله تعالی په پوره جزیره عرب باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اقتدار او حکومت ورک ها نزدکه الله فرمایي چې ان لننصر رسولنا موږ د خپل رسولانو امداد کوو دنیا کې مو او آخرت کې ولقد آتینا موسی الكتاب هدى بشک موږ ورکړې دې موسی علیه السلام ته هدایت او ورسنا بنی اسرائیل الكتاب من په وراثت سره ورکو بنی اسرائیل ته کتاب د تورات هدى و ذکر لأولی الالباب فاصبر ان وعد الله حق اے پیغمبره صبر کوا وعده د الله تعالی رښتینی ده واستغفر لذنبک استغفار غواړه د ځان د پاره ها استغفار غواړه وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار او د الله تسبیح کوا تا تلاوس حکم دو ها د جهاد نشته ده ځکه دا خو مکی زندگی ده لا د جهاد حکم نشته ده نو فعل حال څه کوي استغفار او تسبیحات ان الذين يجادلون في آيات الله بغیر سلطان هغه کسان چې جګړه کوي په آیاتونو د الله کې بغیر د دلیل نه اتاهم چې دې تراغلې ان فی صدورهم نشته ده پسینو د دې کې الا کبر مگر تکبر ما هم ببالغه ندی رسیدون کی دغه تکبر تا پس تعذ بالله اے حبیبا استعاذہ کوا په الله سره چې کم نه پناه غواړه د دې د شر د قریشونه انه هو السمیع البصیر لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس خلقت اسمانونو او د ځمکې دا ډېر لوی دی د خلقت خلقونه چې الله تعالی دا دومره درانه مخلوقات پیدا کړی دي چې اسمانونه ځمکې دي د انسان پیدا کول دوباره دا څه ګرانه ده ولکن اکثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير برابر ندی لاندې او بینا کفار سدی لاندې دي ایمان والا بینا دي والذین آمنوا وعملوا الصالحات او برابر ندی ایمان والا وللموسی ان مجرمان موسی څه ته ویل شي مجرم قلیلا ما تتذکرون ان الساعه لآتیه لا ریب فیها ورځ قیامت خامخاراتون کدا ولكن اکثر الناس لا یؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم حکم کړی دی رب تاسو زمانہ سوال کوي زبې قبلهم ها دی وخت تاسو تسبیحات کوي دعاګانې کوي څه کوي دعاګانې د جهاد حکم لا نشته زمانہ سوال غواړي زبې قبلهم ان الذين كم کسان چې تکبر کوي عن عبادته د سوال زمانہ ها زمانہ سوال نه کوي سيدخلون جهنم داخلين دی بداخل شي جهنم ته چې ذلیل وي ها جهنم ته بزي ها ذلیل حالت ها دا ادعوني ها استجب لكم ان الذين يستكبرون ابن جرير رحمت الله عليه په خپل کتاب تفسیر الرحمن کې تفسیر سره تفسیر الرحمن
وای هغه ترجمه د عبادتي په سره کړی دا په دعایي سره چې کوم خلق زما د دعا نه څه کوي استکبار کوي لویی کوي ها ندی به جهنم ته داخلي خیال کراله دا دعا سفر یا واجب خو نه دا خیال کړل دا یو سوال پیدا کیږي نبی څنګه الله تعالی دې ته د جهنم ها فیصله اوري دعا هو سفر نه دا ها نبی دې ته د جهنم حکم په څنګه کی دا یو سوال دی جواب دا دی ها چې ان الذين يستكبرون چې تکبر کوي د دعا نه نفس دعا خو مستحب ده خدا تکبر کول سړي دا حرام د دعا نه ځان لوی غني حالانکه حدیث کې راځي چې تاسو چړیا وښلي کنه اغم د الله نه سوال کوي چې الله دا چړیا مې روغه کې پوه شي په کنه ها چې نو یو سړی وي نشته اجازه نه غواړم ها دا تکبر دی په دې سره بیا سزا ملاوي پوه شي په کنه ډېر خلک دا چې دی کنه ها هغه مال خدای سره کوي ها دا الله نه شکایت شوې پوه شي باقی د دعا د قبلې دو د لپاره درې شرط دي سړي درې شرط یو شرط دا دی چې ها خوراک حلالي او سکاک حلالي پوشاک حلالي پوشاک څه حلال او بل دریم شرط ورسې څه دی هغه انکسار او عجز دی چې دعا کوي سره د عجز دا څلور شرط شو پوه شئ وکړه نو الله تعالی دغه دعا قبلې خیال کړه خوراک حلالي سکاک حلالي پوشاک حلالي او انکسار او عجز پکې خیال کړه او د دعا د قبلې دو درې طریقې دي درې شکل دي د دعا د قبلې دو درې شکل دي یو دا چې دغه عین حاجت او الله تعالی ورکی چې کوم شی غواړي هغه ول الله ورکی دویم ثواب ته میلاو شي که دغه شی میلاو نشي خو ثواب د دعا ورته میلاو شي دعا دریم یو عذاب راتلون کې دی دغه دعا د وجنه عذاب ته نه شي واپس شي په څه به نه درې شکل دي یا مطلوب میلاو شي یا ثواب میلاو شي یا څه شي عذاب ته نه واپس شي عذاب ته نه شي واپس شي دا درې شکل دا د قبول د دعا دی خیال کړه دا آیات ته ځکه دا چې دا آیات مولانا سید شاه منصور وی ودا د ټاتې زوی دی پوه شي په کنه د دعا نه انکار کوي پوه شي په کنه جو بده کې صاحب درس جوړ شي په شاه منصور کې درس جوړ شي پوه شي په کنه چاړې پکې طالبانو په یو بل پسې وېستل قریب ده چې ډېر نقصان پکې شوی وي ځکه دغه ځای کې دا غوي بچته چوټي و د پنځ پیریانو ناغیم راغلی پوه شي او دې آیات کې مولانا صاحب چې کوم دینو دغه د ټاتې زوی وي نو هغه مولانا صاحب ته ما ته دا لوډ سپیکر خالی کړ چې زه پکې خبرې وکم دا مې ته نه مولانا صاحب ته لوډ سپیکر ورکړ وای بچیا وای ته پکې سوای پوه شي په کنه هغه دا آیات مې چې واورې ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغیر علم اخم طالب وسم مولاو کنه نصیب پدې کې چې کم دینو داغه دا حالت یو ملک هغه تماشا را وېستله ویاله کو کچا چې کم دینو ټتو کو کنه نو غره خیر به نه پوه شي په کنه پټولې دبا واچو انو جو جنگ غلش پوه شي په او دا وخت به دا جګړې ډېرې زیاتې وي پوه شي په کنه اوس الحمدلله خلک خو خیال شوی دی داسې ډېرې جګړې نه کوي الله